پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د وصال وخراغلو نو د وفات نه دیار له سورې مخ کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی چې جمع بتوال کې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها وی چې ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ډېر نرم دل دی او اصل چې جمع نشي ورکولي او مسلمان دی بجاړي تاسو حضرت عمر فاروق سے ته وی چې جمع ورکړي او وی اصل وړ کې دو چیرې د الله د پیغمبر په مصلا باندې بل څو قدرتږي نو خلک به خنه غړي زما والد صاحب داسې نه خلک د سره یو قسم له حسد پیدا شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې کې چې نو ابوبکر صدیق به جمع ورکړي علماوی دي کې دي طرف ته اشاره وا چې زمانه پس خلیفہ هغه به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او بیا چې کله په کوم ورځ باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وصال کېدو د پیر ورځ وا نو سار کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د عائشہ بیبی د کور نه پردو چتا کا ابوبکر صدیق سے جمع ورکولا هغه په شاکېدو چې د الله پیغمبر راضی نو خپل به جمع ورکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته مسکی شي اشاره وکړه چې ته جمع ورکا دغه اخیری ملاقات صحابه کرام ولیدو چې کله جمع وشو حضرت ابوبکر صدیق سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ملاقات دراغلو ابیت اجازت واخست صلح یو مقام مدینه منورې نه لګلري یو بیبي التقاط کېلا وته وی چې تاسو طبيعت نن خري او زبر لګل تلار شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ول اجازت ور او بیا په دغه ورځ باندې د چاش وخت کې یاد دین لګوستو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مثال شي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته التقاط ولګي چې د الله پیغمبر مثال شي نوراشي چراشي مسجد نبوی کې صحابه کرام باندې مختلف کیفیت ودا موږ هغه وخت کې بیان کړو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تور راخسترا چې چا دا وی چې د الله پیغمبر وفات شوی د وخت نصر قلم کوم هغه سره دایره وی چې منافقین سو فتنه جوړنی کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغلو وینیر دایشی بیبی کور ته لاړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک نے کپڑے چتا کو کولے کو او بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې الله تعالی تا باندې دو مرګ بنر راوستو تعالی چې کوم یو مرګ لیکلو بس هغه راغلو او بیا بار ته چروزی نو حضرت عمر فاروق سے ته وی چې تل کې نه زما خبر اور خاطر جلال کی نو حضرت ابوبکر صدیق سے خپل یو طرف ته مسجد نبوی کې ودري کې او بیان شروع کی صحابه کرامو ته خبره کوي راټول خلق ورته راغون شي بیا حضرت عمر فاروق سے بمراشي نو حضرت ابوبکر صدیق سے ورته مختصر خطبه وی او پای کې دوی چې اما بعد فمن كان يعبد محمدا فانه قد مات چې دا الله د پیغمبر عبادت کو ناغه وفات شو ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت چې دا الله عبادت کو الله تعالی دا سي ذات ته چې هغه ژوند دی هغه مرګ ناراضي موږ تاسو عبادت د الله کو خدای الله د خپل پیغمبر په طریقه باندې کو کله الله د خپل پیغمبر طریقه پکې نه وي نبي هغه خدای نه خوخي لکه موږ د څومره عبادت دي کې سړی د ځان نه اضافه او کمی کوي نو الله پاک تدا خوخ نه د دو په ځای سلور رکعاتو کا دا الله نه خوخي ذکر پیغمبر طریقه دې ماته کا او بیا دا سوره آل عمران سلورم سپاره کې آیت ته وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم دا پورا آیت ویدی کې دا دي چې دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا الله بنده دی او دا الله پیغمبر دی دنه مخکې پیغمبران وفات شوي دي او دا پیغمبر هم وفات کیږي نو آیا تاسو چې د پیغمبر د وفات وره نو تاسو به دین پرېږدئ صحابه کرام وی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی چې کله موږ د آیت وره دو وی زموږ دومره ذهن کار نه کو چې موږ د آیتونو ارشیو وی چې کله د آیت ابوبکر صدیق سے په بیان کې وی نو هر یو صحابي د خدای پاک او سکون او اطمینان ورک او هر سړی کور ته روان دی او دا آیت مبارک په خپل دي چې ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل بس دا آیت وی او خدای پاک ټول له اطمینان ورک